د نبی علیہ السلام مبارک تربیت د هغه نیکه عبدالمطلب په خپله ذمهدارۍ اخیستی او د پیغمبر علیہ السلام به ډېر زیات خیال ساته. د خپلو بچو نه به د قدر په نظر ورته کتل او د هغې یو څو وجې وې. یو خو دې یتیم و او داسې یتیم و چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات و مور یې په ماشوموالي کې وفات شوه. نو په یتیم د انسان زړه رحم وي. دویم په پیغمبر علیه السلام کې هغه داسې نښې لیدلې وې چې هغه د سردارۍ او د کامیابۍ نښې وې. تر دې حده پورې عبدالمطلب د بیت الله په خوا کې به څادر خور که او پیغمبر علیه السلام ګورې ماشوم او په هغه څادر د پاسه به یې دی کېنو او نور چې څومره نوسي و بچي و هغه یې په څادر د پاسه ناستې ته نه پرېښودل. نو بعضې بچو به ورته وې دا زمونږ وارث ته لا دومره مینه ولې ورکې؟ مونږ ورسره زمونږ یې ترونه یو مونږ ورسره یو ځای په څادر ناستې ته نه پرېږدې. وی تاسو ته پته نه لګي چې زما د دې بچي څومره لوی شان دی. دله به خدای یو لوی شان ورکوي. یو ملګری وایي چې یو ځل زه رالم بیت الله شریف ته او عبدالمطلب د بیت الله نه تاوېده او ډېر زیات خفه و او دا دعاګانې کوله چې خدایا زما بچې ماله راکه، خدایا زما بچې ماله راکه. نو ما د چا نه تپوس وکړو چې څه چل شوی دی چې عبدالمطلب دومره پریشانه دی؟ وی دا د ده یو نوسی دی او هغه په اوښ سور چته تللی دی نو هغه ناوخته کړی نو دی ځکه پریشانه دی. وی لږ ساعت پس نبی علیه السلام په اوښ سور راغی، ماشوم خو په اوښ سور راغی، د اوښ نه راکوز شو. عبدالمطلب ورمنډه کړه او ځان ته یې راته غاړه باسه. وی بچې غم مې ختم شو، ته مې ولیدې نو خوشحاله شوم. ډېره زیاته مینه نبی علیه السلام سره کوله. اتفاقات دو چې په نبی علیه السلام په ماشوموالي کې دا غمونه را روان دي. نو عبدالمطلب هم بیمار شو او دغه وخت کې د حضور پاک عمر 8 کاله دی، د لږ عمر دی. نو خپل بچی راغونډ کړل او بچو ته وایي چې بچې زما سره زیات فکر نه د خپل مال دی نه د خپلو زامنو دی، ما سره د دې ماشوم نوسي فکر دی. د ده درد ما دردی، د ده غم ما غمجن کوي. نو څوک به چې زما د دې بچي ذمواري به والي او په داسې نظر درته وګوري لکه د خپل اولاد. بچو ټولو وی چې بابا ته مونږ ته حکم کوه، مونږ به د داسې تربیت وکړو چې د بچي نه به زیات تربیت کوو. نو عبدالمطلب خپل زوی ابو طالب دی له منتخب کو او ابو طالب یې ځکه منتخب کو چې دا د پیغمبر علیه السلام د پلار سکر ورو میندې خویندې وې. دا نور ترونه چې و د دې میندې جدا وې او د ابو طالب او د پیغمبر علیه السلام د والد محترم میندې خپلې وې. نو هغه منتخب که ابو طالب ته وې دې بچې تا ته سپارمه، دا یتیم نه د پلار نه هم او د مور نه هم. د ده به داسې خیال ساتي چې د خپلو بچو نه به یې ښه خیال ساتي. او بیا دې کې عبدالمطلب وفات شو. یو سړی وایي ما په خپله چې جنازه د عبدالمطلب مونږ وړله نو نبی علیه السلام ماشوم و دې جنازې پسې روان و جړلې. چاته وروسته تپوس کړی دی وی تا ته د عبدالمطلب مرګ یاد دی؟ وی او زه خو د 8 کالو په هغه وخت کې 8 کالو په عمر کې نکله تربیت پاتې شو تره ته چې ابو طالب دی. او حقیقت دا دی چې ابو طالب چې بیا د نبی علیه السلام کم خیال وساته نو داسې به پلار د بچي م هغسې خیال ونه ساتي. ډېر زیات به یې ځان سره نږدې ګرځاو او چې چرته به ته نو خپل بچي به یې نه بوتل او نبی علیه السلام یې ځان سره بوته او نښې وې پکې پته وه. په مکه کې دا خبرې مشهورې وې، کاهنان به راتلل او پیغمبر علیه السلام ته به یې کتل، نجومیان به راتلل هغه ته به یې کتل. داسې ناشنا حالات پیښېدل چې خلکو محسوسوله چیرې د آخر زمانه پیغمبر راتلو والا دی او هغه د آخر زمانه پیغمبر به هم دی جوړیږي.
لکه اوس مثال په طور یو خبر مشهور دی او په احادیثو کې هم دی او د قرآن حکیم نم ثابت دی او په احادیثو کې هم شته چې قیامت به راځي او د قیامت نه مخکې به حضرت عیسی علیه السلام الله قرآن کې الله فرمایي جمد اسمان ته پورته کړی دی او احادیثو کې راځي چې دی به د قیامت نه مخکې راکوزیږي او د هغه نه مخکې به یو نیک سړی وي حضرت مهدي د هغه حکومت وي نو یو سړی مثلا نیک پیدا شي او خلک ویل کده کې د هغه مهدي صفتونه شته او د پیغمبر علیه السلام کمې علامې او نښې چې وي نو هغه هم ټولې موجود دي دقه رنګې د مکې خلک یهودیان عیسایان او د نورو دینونو خلک په دې انتظار و چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی کمې نښې چې وي هغه ټولې موجود دي او بیا د پخوانو کتابونو خلکو او نجومیانو او کاهنانو دا ټولو خلقو دا نخې په پیغمبر علیه السلام کې لیدلې نو ابو طالب هم په دې پویو نو د پیغمبر علیه السلام به ډېر قدر کو او ډېر احترام به کو ډېر زیات عزت به کو تر دې حده پورې چې یو ځل په سفر ته نبی علیه السلام د ابو طالب د تجارت په سفر د عربو ټول ګذر اوقات په تجارتو ځکه په مکه مکرمه کې غله نه کېده اوسه پورې نه پکې غنم کېدل نه پکې اوربشې کېدلې او هېڅ قسمه نه پکې اوبشته او شال غرونه دي نو د هغې ټول نظام به په تجارتو نو ابو طالب یو قافله د تجارت واغېشته او شام ته روان شو ډېر خلک ورسره په دې قافله کې شریک شو مالونه دي پکې نبی علیه السلام دی خو ماشوم دی دغه وخت کې نو او دې وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله دی نو چې هغه روان شو نو نبی علیه السلام هم ورپسې رو روان شو تسلي ورکړه بچې لوی سفر دی عمر دی لږ دی 12 کاله دی نو تا نه بوزم خو پیغمبر علیه السلام ورپسې خفه شو نو چې خفه شو د هغه خفګانې نه شو زغملی نو روچه یې کړه وایي زه ډېره ښه ده به وبه دې ځم دا لومبې سفر دی د نبی علیه السلام مبارک شام طرف ته قافله روانه شوه بصرا یو مقام دی چې هلته ورسېدل هغه به داسې قافله وه چې یو ځای به یې دمه کوله بیا به لاړل بل ځای به یې دمه کوله بیا به یې بل ځای دمه کوله چا به اغېشتل کول او چا به خرڅول کول نو دا بصرا یو لوی علاقه ده یو لوی ښار و په هغه زمانه کې هغې سره خوا کې د قافلې د دمې یو ځای و چې قافلې به لاړې نو هلته به قافله ودرېدله ایساره به شوه او یو بازار به ولګېد میله به ولګېدله چا به شی خرڅه و چا به شی اغېشته دا به تجارت و روزګار به و کاروبار به و نو چې څنګه د بصرا کې دا قافله ایساره شو خیمې یې ولګولې دغه دی د عیسایانو یو راهب و چې هغه راهب د عیسایانو دی چې هغې به ځان له په یو جونګړه کې دیری یا په یو سمڅه کې په یو غار کې دیری او د الله تعالی عبادت کوي هغې واده نه کوي د عیسایانو راهبان ودونه نه کوي نه بچي وي نه ښځی نه ماشومانې بس ځان له پروت یې لږه غوندې ډوډۍ خوري او هغه خپل عبادتونه کوي اوس هغه راهبان د عیسایانو نشته پخوا به دا ډېر زیات و نو په یو غار و په هغه غار کې دا راهب پاتې کېده او دی به کله کله راوته کله به میاشت پس راووت کله به 2 میاشتې پس راووته دنیا به ورته په انتظار و خلکو به ترې دواګانې غوښتې خلکو به نذرانې تحفې ورکړې غار ته به دننه شو داسې ډېره موده پس به راوته نو چې دا قافله د ابو طالب د قافله په دې بصرا مقام کې دمه شوه نو دا راهب راووته او راتلو سره نیغه په دې قافله کې ترمذي شریف کې دا حدیث دی راتلو سره نیغ په دې قافله کې ورننوت او دې به چې قافله به کله هم راتله دې به نه راوته چې څوک بنو نو دې به راوته عام به نه راوته نو خلک هم حیران شو چې دا خو قافله ده او د دنیا خلک د تجارت کېږي دا راهب څنګه دا پادري راووته بحیرا د ده نوم و بحیرا چې راووته نو په دې قافله کې ګرځېده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دمه ټکله او سوی وی هذا سید العالمین وی دې د ټول مخلوق سردار دی وی هذا رسول رب العالمین وی دې د رب العالمین د پروردگار د طرف نه رسول جوړېدونکی دی دنه پیغمبر جوړېږي هذا سید العالمین د ټول مخلوق سردار دی
او په ده باندې به خدای پاک امت ته هدایت ورکوي. خلک حیران شو. د 12 کالو د ماشوم متعلق ته دا خبره څنګه کې؟ وی ګوره خلکو وی ته څنګه دا خبره کې؟ وی زه راته دا خبره په دلیل کوم. ما سره کتاب موجود دی، کتاب یې راواغېشت، کتاب ته به یم کتل او نبي علیه السلام د مخ مبارک ته به یم کتل. وی زما په دې کتاب کې چې د نبي آخر الزمان کمې نښې دي هغه ټولې په ده کې موجود دي. یو خدا خبره ده. د ده د سترګو نښې ما سره شته، د ده د رنګ نښې ما سره شته، د ده د شکل نښې ما سره شته، د ده طبیعت او د عادت نښې ما سره په دې کتاب کې شته. د نبي آخر الزمان چې کمې نښې دي یو خو پکې موجود دي. دویم څه دي؟ وی دا قافله چې په دې غر راښکته کېده، وی ما ورته کتل دې قافلې ته، نو وی داسې کاڼي بوټي ما ونه لید چې هغه یې ده ته سر نه ښکته کړی. او دا کاڼي بوټي بغیر د هغه انسان نه چې هغه نه خدای پیغمبر جوړوي سرونه نه ښکته کوي. دا ترمذي شریف کې حدیث دی او علماو د دې حدیث توثیق هم کړی دی چې مضبوط حدیث دی. دا دوه شو. دریمه دا ده چې وی ګوره د ده په دې دواړو اولو په دې منځ کې یو مهر لګېدلی د پیغمبر وی ګوره د نبوت مهر هم پې شته. دا خبرې وکړلې او دا پادري لاړ هغه خپل دغه ته دا راهب ننوت هغه خپل غار ته هغه خپلې سوړې ته او دې خلکو ته تاسو زه د دې هلک د برکته ډوډۍ کوم. هغه د هغه خپل وس مطابق څه ډوډۍ برابر کړه او د ابو طالب د قافلې له راوسته ورته کېښوده. خو چې دې راوت دا ډوډۍ راوسته دې وخت کې نبي علیه السلام اوښان بوتلي اوبه خورله، ځکه چې چا به په قافله کې د ګیا خدمت کو، چا به د پخلي خدمت کو، چا به د اوښانو خدمت کو. قافله کې خو به دومره کسان نو نبي علیه السلام مبارک اوښان بوتلي ګودر ته سیراب کولو. نو چې راوت نو څه شو هغه هلک؟ وی هغه تللی دی اوښان سیرابی را روان دی. وی ما خو ډوډۍ د هغه د برکته درته راوړه. دې کې نبي علیه السلام را روان و. وی ګورئ بل دلیل اوس ووینئ. وی تاسو خو ما ته وی چې څه دلیل دی؟ نو ما خو راته وختي دلیلونه ووی خو بل دلیل هم وګورئ. بل دلیل دا دی چې وی ګورئ نور دی که نه سخت نور دی ګرمي ده وی او وی په هغه سورې فرشتو کړی دی، د وریځ سورې دی پې د فرشتو له طرف نه پې سورې دی ورته وګورئ. او خلکو کتل واقعي. نو چې څنګه نبي علیه السلام اوښان راوستل او څه میلول نو هغه چې کومه اونه وه نو د هغې اونې سوري ته خلک ناست وو، د سوري ځای پکې نو نور سورې خلکو نیولې وو. وی ګورئ تماشه کوئ چې نبي علیه السلام راغې سورې نور دی نو دې په نور باندې کېناسته. نو خلکو ته وی ګورئ ورته اوس. نو چې خلکو تماشه وکړه نو هغه اونه لږه کږه شوه او هغه سورې په پیغمبر علیه السلام ورته وکړه. وی دی بله نښه شوه. وی د ده سرپرست څوک دی؟ وی د قافلې دا مشر ابو طالب د ده سرپرست دی. وی دا ماشوم دی څه دی؟ وی دا مې ورواره دی، زوی مې دی. وی زوی دی نشي کېدی، زوی دی نشي کېدی، د ده پلار مخکې وفات شوی دی. زما کتابونه دی دا وایي چې پلار د ده د پیدایش نه مخکې وفات دی او ورواره مې دی. وی ښځه دله قسم در کومه د خدای دپاره دا هلک مه بوځه شام ته، هلته کې راهبان دي، هلته جادوګر دي، هلته کاهنان دي او دی به ملکی دنه نقصان به ورته ورسوي. مهرباني وکړه دی واپس مکې ته ولېږه، دی مه لېږه. نو هغه راهب ورته قسمونه ور واچول ابو طالب ته چې ته مهرباني وکړو دی مه شام ته مه بوځه. شام د اهل کتابو د مولیانو د دغې خلکو د ساحرانو د کوټګرو او د کاهنانو علاقه را دې دنه نقصان یې نه کېږي. ورې نو حضرت ابو طالب نبي علیه السلام بیا واپس د بعضې ملګرو سره مکې مکرمې ته راولېږه. اتفاق ته ګوره قافله رخصتېږي او دې کې 7 کسان را روان دي چې 7 کسان را روان دي د روم نه. ترمذي کې راځي 7 کسان. نو دی رالل دی راهب سره دیره شو. خلک خو د نیکانو نه دعاګانې غواړي. نو دی بحیرا راهب ورته وایي هلکه څوک یې؟ وایي موږ د روم نه راغلي یو. د روم نه راغلي تاسو سره دا تورې او دا سامان دا څه خطرناک غوندې خلک یې؟ وی یو خطرناک خو یو. وی څنګه؟ وی موږ ته خپلو مشرانو ویلي دي چې هغه نبي آخر الزمان دنیا ته راغلی دی او په دې شام کې هغه په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي. نو موږ ورته لارې نیولې دي چې کوم ځای په ګوتو راشي چې مړ یې کړو.
دا میاشت هغه د شام د سفر ده، نو مونږ لارې نیولې دي چې په ګوتو راغی چې دې مونږ مړ کړو. نو دا پادري ورته وایي دا راهب بحیرا وی قمقل نه یې؟ وی ولې؟ وی د کم انسان چې الله د پیغمبره فیصله کړې ده تاسو هغه وجلی شئ. یو خو دا وایه چې هغه نبی آخر الزمان جوړېدو والا دی، او بل خو یې مرګ پسې ګرځي. نو چې د چا الله فیصله کړی چې دنه به زه اخیری پیغمبر جوړو او امت ته په هدایت ورکوم، نو یو خو د خدای مقابله ده، او بل دا دی چې تاسو وجلی نشئ. نو هغه کسان هغه اوه کسان دی راهب قایله کړل. نو هغې بیا د سره ایثار شو، ښځه به دا سوچ په مونږ ختم کړو. دا یوه واقع شو. دویم سفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شام کړی دی. دې وخت کې خو د 12 کالو دی، هغې وخت کې عمر 25 کاله چې دویم سفر یې کړی دی. هغه شام ته رسېدلی م دی په هغه دویم سفر کې. خو په مکه مکرمه کې چې د نبی علیه السلام کم جندو دغه وخت کې ډېر عجیبه جندو. د مکې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات قدر کو، لږ نه ډېر زیات قدر به کو او ډېر احترام به کو، ځکه پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دروغ به نه وي، دروغونه به یې ځان ساتو. دروغ اسم ډېر جرم دی. او په کلي کې چې کم بوډا به او کم بوډۍ ښځه به وه بیمار به و، د هغې خدمت او هغې له به یې منډې تړلې والې، او د وعدې خلاف ورزي نه ده کړې، او هر چا سره ښکلې مزیدار خشته ژوند تېر کړی دی. یو صحابي دی وروسته مسلمان دی، حضرت صاحب ابن یزید رضی الله عنه، هغه وایي ما سره نبی علیه السلام په لکانه کې په تجارت کې شریک پاتې شوی دی. وی قسم دی که دومره رښتونی او امانتدار انسان ما په دې خپلو سترګو لیدلی وي. او یو بل ملګری دی، هغه وی نبی علیه السلام سره په مکه مکرمه کې زما څه خبره اتره راله. وی ما ورته وی چې ودرېږه زه دله دا شی راوړم. نو وی نبی علیه السلام ما ته وی چې ښځه شا به راوړه. وی ما چې ته راته دلته ودرېږه زه یې راوړم. وی ما ته وی چې ښځه دلته تا ته ولاړ یم شا به دا شی راوړه. هغه وی چې زه لاړم نو ما نه هېر شو، هېره مې شوه خبره. ورځ تېره شوه، شپه تېره شوه، 3 ورځې پس اتفاقي په هغه لار تلمه. خبره مې هېره شوې وه، انسان دې هېرېږي. وی چې په لاره تلم نبي علیه السلام هلته ولاړ و. نو ما وی چې زه خو مانم هېره ده، دنم هم دا خبره. وی ما ته وی هلکه جیبه کار دې را سره ونه که؟ مې چې ولې؟ وی ما سره دې وعده وکړه او ما هم د سره وعده وکړه چې دلته به ولاړ یم. نو د الله بنده 3 ورځو نه تا ته زه دلته په انتظار ولاړ یم. دومره د وعدې پابند. مونږ خلک د وعدې څه پروا نه ساتي. وایو ځان ته عاشقان د نبي علیه السلام، او ځان ته د پیغمبر علیه السلام محبتیان وایو، امتیان وایو، دروغ ټول وایو، پروا نشته. حالانکه دروغ ډېره لویه ګناه ده. نبی علیہ السلام د دروغو متعلق فرمایي چې د دروغجن سړي د خولې نه چې کم بدبویي ځي، بدبویي یو میل فرشتې ته تښتي. مونږ ټول دروغ وایو، ټوله ورځ د بل دپاره خلک دروغ وایي. د وعدې خلاف ورزي څومره، دا کار ماښام کوم ښه نه کوي، دا سهار کوم ښه سبا بیا نه کوي، دروغ وایي، د دوکې کوي، د وعدې خلاف ورزي کوي. دا ورته اډو ګناه نه ښکاري، حالانکه دروغ ګناه کبیره ده، وړه ګناه هم نه ده. د وعدې خلاف ورزي ګناه کبیره ده، وړه ګناه هم نه ده، لویه ګناه ده. ګورې یو وړه ګناه یو لویه ګناه. د وعدې خلاف ورزي نبی علیه السلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له، چې څوک د وعدې پابندي نه کوي د سر نه دین نشته. ته دین نه خلاصې، ته لا پاتې د پیغمبر علیه السلام د امتیت دعوه کوې. دروغ ولې وایې ته؟ دروغجن باندې خو د خدای قرآن حکیم وایي په دروغجن د خدای لعنت ورېږي. نو ژوند یې پاک تېر کړی دی په مکه مکرمه کې، په هلکانه کې خشته ښکلې پاک ژوند. چا دې تپوس وکړه وایي په مکه کې خو به دا ډمتوب او دا ډنګه ډونګه او دا قصې پسې وې، نو د نبوت نه مخکې پیغمبرۍ نه مخکې هلکانې ژوند کې دا کار چېرته کړی دی که نه؟ یو ځل مې ګډې چیلې سرولې. هر پیغمبر باندې خدای ګډې چیلې هم ګورې سرولې دي. الله یو شان دی. اوس ما من نبی الا رعى الغنم، حدیث کې راځي هر پیغمبر ګډې چیلې سرولې دي. صحابه دې تپوس کړي وانت یا رسول الله تا سرولې دي؟ وی یو ما هم سرولې دي. ولې ګډې چیلې ولې سرولې دي؟ دې کې ډېر حکمتونه دي.
یو خدا چې څوک ګډې چیلی سره نو ګډو چیلو نه د مشقت شی بل نشته هغه به ګرځي په دشتو باندې ته به ورپسې ګرځې چې د مخکې نه د مشقت بلد شي تا باندې به د هجرت سفر راځي د جهاد سفر به د پسې راځي د دعوت سفر به دله راځي نو چې مخکې نه بلد شي وګرځې لږ غوندې خپو کې د طاقت د ګرځېدو پیدا شي وجود کې د مشقت پیدا شي په هلکانو په ماشوموالي چې کوم سړی مشقت ژوند تیر کړي نو وروسته بیا مشقت کولی شي او په هلکانه باندې چې سړی د ارام طلبۍ ژوند تیر کړي وروسته مشقت ژوند نشي تیرولی یوه شوه دویم د دې ګډو چیلو داسې مثال دی لکه یو مت ګډه چیلی چې څوک ساتي که نه او په سچ ساتي نو د هر وخت ورته متوجي وي چې ته پردې فصل ونه خوري دا سوچم کوي او چته شرمخ پې رانه شي شرمخ یې رانه ونه تختی چې ته غل پې رانه شي رانه ونه تختی د اوبو غم وله کوي د ګیا وله کوي د باران د بچ کېدو غم وله کوي د دارو درملو غم کوي ناجوړه پکې نه شي دقه رنګې پیغمبر د امت غم کوي چې دې دا د دې یو ټریننګ دی د دې یو تربیت دی ګډه چیلی رانه شرمخ ونه تختی د امتي رانه شیطان اغوا نه کي د امت رانه نفس او خواهشاتو نه تختی د شرمخ په شکل کې او ګډه چیلو له لګیا دی د اوبو د خوراک بندوبست کوي دقه رنګې پیغمبر امت له لګیا دی ظاهري جسماني بندوبست هم کوي او روحاني مله د خوراک بندوبست کوي نو د ګډو چیلو تربیت سره به دې په دا ټریننګ شو د دپاره چې ته به د امت څنګه تربیت ساتې څه خیال به ساتې نو سمودی پې دا کار کړی دی او بل ګډو چیلو سره چې چا تعلق عجزي پکې پیدا کېږي ځکه عجزي ده اوښان چې څوک ساتي هغه کې کبر پیدا کېږي ځکه عجزي پیدا کېږي نو نبی علیه السلام وایي ګډه چیلی مې یو ځل سرولی نو ما ته چا وی چې په مکه کې نن واده دی او پکې ډول او سرنا دي نو هغه ډول به ډنګېده او هغه باپونه به یې واله او سندرې به ویلې کېدې وي ما ته ملګرو وی سیل نه کوو مې ځای چې ځو وی چې رالم ماسخوتن نه پس وی لا قصه نه وه شروع شوې کېناستو ګیر چاپېره خلک راځي جمع شو وی زم کېناستم ډول او سرنا او هر څه قصه پیسه پکې راله او هر څه چې وشو ما له خدای خوب راوسته اوده شم په ناسته ودیم او خلقو چې څه کړي دي اوس د نیب خبر شوی چې هغه قصه پیسه خلاصه شوه ویه بلګري داسې وړقولمه چې زه چې ځو ویې مې چې قصه به کله شروع کېږي ویې چې ختمه هم شوه قصه خو خلاصه شوه پوزکي موزکي ونغښتی شو او خلک خو لاړل خواره شو ویست نه خبر نشم وی په ماشوموالي کې هم خدای زره داسې څیزونه ساتلی ما بیت الله یو ځل جوړېده نو خلکو ګټې راوړلې نبي علیه السلام وی زه لا ماشوم ومه نو وی ما به ګټه راوړله نو زما ترو عباس خو په عمر کې د 2 کاله مشر و نو وی ما ته هغه عباس وی چې رواره داسې وکړه دا اوږه به دې په دا ګټه خوږ شي نو ما لنګ والی و لنګ کمیس به نه و د پرتوک په ځای مې لنګ والی و نو چې دا لنګ دی اوس پرته خو راکوټې ماشومې نو دا په دې اوږه باندې کېده نو دا ګټه به دې دا تیږه به دې د اوږه نه خوږئ نو عرب به بربند ګرځېدل د هغې خو څه پروا نه وه هغې خو به طواف هم بربند کو نو ما هم وی چې زه خو ډېره ښه ده نو چې ما هغه لنګ سینګاوس پړده اوچته مې وی دی کې په ځمکه پرېوتمه او سترګې بقې او پړسېدې او چغې کې ازاري باله خپل لنګ راکې وی د دغې نه پس زه بربند نه یم لیدلی شوی خدای په حفاظت کې ساتلی نو ګوره ابو طالب سوی ابو طالب سره چې کم ژوند دی ډوډۍ ته چې به کله نبي علیه السلام ورسره کېناسته دی نښې وې دا مینه خو هسې نه پیدا کېږي یو ماشوم سره محبت هسې نه پیدا کېږي نو وی په ډوډۍ به نورو بچو زما شور کو نبي علیه السلام به شور نه کو غلی به کېناسته دی یو عادت زما نورو بچو چې به کوم ماشومان خو هر خوا ګوتې وړي راوړي که نه او د نبی علیه السلام د ماشوموالي نه د عادت و چې د خپلې مخې نه به یې خوراک کو د بل مخې نه به یې ګوتې نه وړی او وی بله فایده به څه وه وی چې موږ به ډوډۍ کېښوده او نور بچي به و دی به نو زر به خلاصه شوه او چې پیغمبر علیه السلام به کومه ډوډۍ کې شریک ناست و برکت به پکې پیدا شو نه به خلاصېده او وی زما نور بچي چې به سهار وختي را پاڅېدل نو د چا پوزې نه به قڼبېده د چا به سترګو چخې نیولې وې د چا به غاښونو نه څخه وبتلې او د نبی علیه السلام په ماشوموالو کې ما د خولې نه لاړې څخه او یا په سترګو کې چخې یا په پوزه کې ګند نه دي لیدلی صاف ستره به او غاښونو به یې داسې چمک و لکه ګلی چې په خوله کې نیولي د ماشوموالي نه صفا ستره به نورو بچو به په خټو په لختو کې لوبې کولې او نبي علیه السلام ځان په ماشوموالي کې صفا او پاک ساته
دی وجه نه داسې ماشوم سره د خلکو محبت زیات پیدا کیږي نو خلک نخیم پکې راوباسي او خپل ژوند یې د ماشوموالي خشترې دروغ نه وای خو که د چا پکو ضرورت راځي ماله شابه سودا راوړه په منډار چاله منډه وای نو د ابو طالب په زړه کې دا د نبی علیہ السلام قدر پیدا شو د خپلو بچو نه به زیات ورله لحاظ ساتو او د مکې خلکم د نبی علیہ السلام به ډېر زیات لحاظ ساتو دې حد ته خبره ورسېده چې د پیغمبر علیہ السلام خپل نوم خلکو نه یادو امین او صادق به ورته وي په دې مشهور شو بس چا د نوم چا نه یادو هلکه هغه امین څه شو امانتګر او صادق هغه رښتونی څه چې خلکو به ورته صادق او امین وي په محمد یا په احمد صلی الله علیه وسلم چا هم نه یادو امین ورشه هغه امین ته آواز کا امانتګر ته ورشه هغه صادق ته آواز کا هغه رښتوني ته خو د چا به ضرورت او سامان ته به اجت او بل شي ته به اجت نو فورا او که په لاره به څوک روان و پیټې به وړو ورمنډه به کاکاجي راکړه د سره کور ته یوسم زنانه سره به پیټې و هله راکړه بیا یا ترورې د سره کور ته یوسم دا خدمت یې کو په دې ماشوموالي باندې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک صفت دی بیت الله شریف جوړېده بیت الله د بیت الله د جوړېدو عجیبه اندازه وه خدای پاک نبی علیہ السلام ته ایثار کړي بعضې کارونه د فایدې بیت الله شریف سیلاب روان کړی سیلاب راغلی و روان کړی او دیوالونه یې شلېدلي او چت یې نړېدلی او بیا یو اجدها خامارو په دې بیت الله شریف کې دونه غټ خامارو چې کله به وی سر اوچت کو په دیوال به کېښوده نو لکه د کټي عمره سر یو دومره غټ سر یو او چې خوله به یې وازه کړه نو خلک به تېرېدل نو د مکې قریش یو ځل لا جمع شو چې دا بیت الله خو روان دی د خدای کور د جوړول غواړي چا وله ګوتې نه ورتلې نه دا به مونږ روانو سینګه دا به مونږ سینګ روانو او چا به یې د مار سره څه کوي دا به څوک دې ته ورنږدې کېږي الله دا رورو کو دې دپاره چې نبي علیہ السلام را لوي کړي او دې پکې صدار کړي نو چې کله د پیغمبر علیہ السلام عمر لږ زیات شو نو بس بعضې کسان راجمع شوي دا د خدای کور دی مونږ که دا روانو نو مونږ خو یې د بېعزتۍ او د بېادبۍ په خیال نه روانو مونږ خو یې د جوړولو دپاره روانو یاره نو اوس هم د بعضې خلکو بعضې څیز له ګوتې نه ورځي لکه د جومات کې اکثر دا جالې مالي که نو خلک به له ګوتې نه ور وړي لکه دا خو توته کړي دي په دا جومات کې او دا خو زبرګان دي او توته کړي د کوم ځای نه زبرګ شو د کوم ځای چې ایله استېره چې دا زبرګ شوی دی په خپل کور کې دا زبرګ ساتې چې جومات ته پې ککړ کړی دی چا ورته په جومات کې لاندې دغه یو جومات ته لاړم هغې ورته لاندې څادرونه اویزان کړي دي هلکه دا څادرونه د څه دي دا هم د توتکرو ته اویزان کړي دي ولې توتکرې ولې دا غول کوي نو دا جومات دا څادر یې ورته اویزان دي کړي دي الله اکبر دا چنګ چونګ کوي خلک د مانځه نه وباسي خپل کور کې دا ساتي دا زبرګانه د خلکو په زړه کې یو دباو پروت دی چې که دې لمګوتې دې جالې یوړې نو څه نقصان به راته پېښ شي دغه رنګې د هغې په ذهن کې دا دباو که دا بیت الله روانو نو موږ ته خو څه مصیبت پېښېږي نو یو قریشي ورمنډه کړې سسکور او کودال یې راواغېسته او د بیت الله نه تیږې جدا کړه موږ خو دا د بېعزتۍ په خیال نه روانو موږ خو د جوړولو په خیال روانو نو چې هغه څلور پنځه تیږې وویستې نو بل هم راغی بل هم راغی نو بس ټولو ته متوجه شو او مار سره خدای څه چلو کو او غټ مارو دقسې یو ځل غرمې سر راوچت کړی په دیوال د پاسه یې سر یې ښودی و دې کې یو اجدها یو لوی دغه خامار راغی دا دغه دا باز یو لوی باز مرغۍ راله او چې څنګه دا باز راغی دا مرغۍ او ورغوټی کړې نو دا خامار یې په دې پنجو کې ونیوه اوچت یې کړ وی تختاو ټولو خلکو ولیدل چې لکه خامار خو هغه دی هغه مرغۍ وتختاو خامار خو یوړو نو د خلکو د زړه نه د هغه خامار هغه هیبت هم لاړ ختم شو بیت الله روان کړو چې روان یې کړو د ابراهیم علیه السلام چې کومې تیږې وې ویښونه هغې ته یې ورسوم نو سرېنو جوړول یې شروع کړل نو چې جوړول یې شروع کړل د حجر اسود دا د ځمکې نه تقریبا 4 فوټ اوچت دی دغه ځای له راورسېدل نو چا وی د حجر اسود به زه ږدم او چا وی زه به ږدم او چا وی زه به ږدم جنګ جوړ شو د یو قوم مشر وی دا زما حق دی د بل قوم مشر وی دا زما حق دی د بل قوم مشر وی زما حق دی تورې راووتې نو د هغې غټ قسم به دا و چې هغې به وینه راوړه او لاس پې پکې کېښوده د څاروي وینه به وه
نو د قومونو مشرانو پیاله کې وینې راوړې پکې لاس کېښود. مطلب به ردې دا و چې ګورې ما په وینه کې لاس بس ګنده کړی دی اوس وینې به تویوم. په دې شر ختم شو. څوکیداران یې مقرر کړل. اتفاق ته ګوره سهار وختي د ټولو نه مخکې مانځله یعنی جمعات ته هغه وخت کې خو به داسې منځونه نه لکه دا مونږ چې دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم و چې راغې ټولو چغې که جاء الامین هلکه بس امین راغې ښه هغه امانتګر راغې فلان کې راغې فلان کې راغې. نو د پیغمبر علیه السلام دې وخت کې لا بالغ هم لا راکوټه دی کشر دی بالغ خو دې خو راکوټه وي عمر یې کم دی له نورو په نسبت. هغه یو ډېره خشته فیصله وکړه. وی اختیار خو زما دی ټول مشران یې راغونډ کړل. وی یو ستا اختیار دی که په خپله یې لګې دا حجر اسود او که مونږ ته وی وی نه زما یو طریقه ده هغه وکې نو د ټول به په خپل قسم کې رښتونې پاتې شي. وی یو څادر راوړی څادر یې پرې راوړه. څادر چې راوړه خور یې که په منځ او چې خور یې که نو حجر اسود یې راواغېست په څادر کې کېښود په خپله لاسو مبارکو او ټولو مشرانو ته وی راشه دا پله ونیسئ اوچت کې دا دې جوړه که چې ټول اوچت کړي. نو د قوم مشران رالل او پلونه یې ونیول او څادر یې اوچت که حجر اسود په خپله اوچت شو. نو چې اوچت یې که نو نبي علیه السلام حجر اسود راواغېست او په غاړه کې کېښود. د بیت الله په جوړولو کې خدای پاک نبي علیه السلام له دا یو حصه مقرر کړه او هوښیاره فیصله یې وکړه. څونه هوښیاره فیصله ټول مشران خوشحالم شو. هر یو یې ما قسم کړو چې زه به اوچتوم اکدم به بس ما اوچت که که نه څادر کې ټول اوچت که. نو ژوند یې په مکه مکرمه کې د عزت تېره و خشته ښکلی ژوند مزیدار. مشرانو به یې قدر کو همزولو به یې قدر کو او دا فضول گپ شپ او دا خندا خوندي د دې نه ځان ساتلی دی. چېرته په زندګۍ کې نبي علیه السلام فرمایي ما په زندګۍ کې چې ته بت ته سجده نه ده کړې نه مې د بت احترام او تعظیم کړی دی. لکه مې د ماشوموالي نفرت و چې دا خو د کاڼي مورت یې مونږ جوړو په خپل لاس ولا مخونه جوړو او پوزه ولا جوړو شکل ولا تراشو نو دا به مونږ له خیر راکوي. کوم شی چې ته جوړ کې نه به تا له څه خیر درکړي. خیر به هغه ذات درکړي چې تا جوړوي او ستا خالق او مالک دی. مخکې نه مې د بوتانو نه نفرت و. نو یو سفر یې بل وکړه د 15 کالو په عمر کې د شام. هغه سفر یې څنګه و؟ په مکه مکرمه کې یو ښځه وه ډېره هوښیاره و مالداره ښځه وه نوم یې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و. د پلار نوم یې خویلد و. دې خدیجې سره بلا سامان او نارینه څوک شته نه او د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ چرچه خوره ده. نو د خدیجې دا چلو که چې نبي علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د چا په واسطه چې که تا زما سامان یوړه جومات متعلق بیا درته وایم ښه زمونږ بره جومات کې چت کې کار شروع دی دوستان پکې پوره د زړه اخلاص نه تعاون وکړي ښه انشاءالله کار هم زمونږ نږدې دی که خیر انشاءالله خو لږ قرضدار یو پکې ځکه مونږ خو عامې چندې نه غواړو د جومات دپاره تاسو دوستان چې څومره یې د زړه د اخلاص نه پکې تعاون وکړي انشاءالله چې دا کار سرته ورسېږي پلسترې بره شروع دي الحمدلله. نو هغې ورته سوال جواب راولېږه چې که زما مال ته په تجارت کې شام ته وړې نو زه به دله ډېره ګټه درکړم د نورو په نسبت. نور خلک چې څومره ګټه بل له ورکوم د هغې نه به تاله ډېره درکړم. نو نبي علیه السلام د خپل تره ابوطالب سره مشوره وکړه. هغه ورته ډېره ښه ده زه لاړ شه. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال په تجارت کې د یو قافلې سره شریکو شام ته یوړو او د دې خدیجې یو غلام و میسره نوم یې او سره د خدمت دپاره ملګری شو چې ماله به یو غلام راکړی چې ما سره دا مال تجارت کې خدمت وکړي کار را سره وکړي. نو میسره ورسره په خدمت کې لاړ. اتفاق ته ګوره لاره کې یو بل پادري و نستوره ورته وایي هغه سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو. دا خو راهبانو چې څنګه ملاقات د نبي علیه السلام سره وشو هغه قافلې والا ټول راغونډ کړله
او د نبی علیہ السلام نه څه تپوسونه وکړل او د هغې جواب یې وکړ او هغې راهب هم اعلان وکړ وی ای قریشو ډېر ښه بختم دی ښه بختور خلک یې وی څنګه وی دا کم الک چې دا قافله کې تاسو سره روان دی د ده نه د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی وی دلیل دی څه دی نو هغه خپل کتاب راوویسته وی ګوره دکې چې کومې نښې دي هغه زموږ په کتابونو کې موجود دي هغې نستوره راهبم د پیغمبر علیه السلام د نبوت پیشنګویي ورکړه او خبر یې ورکړه قریشو له دې میسره خو به دا هر څه نوټ کول چرچا نو بی بی خدیجې د خپل میسره غلام ته وی چې دا لږ تجارت له لیږم خو د یو حرکت نوټ کوه ما ته بال وی اتفاق ته ګوره هغې مال ډېره لویه ګټه وکړه دومره ګټه یې وکړه چې د خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه چېته کړې نه وه نو چې واپس رالله نو میسره غلام بی بی خدیجې ته ټول الوې وی دقسې نستوره راهب خدا خبره وکړه نستوره مشهور راهب و د عیسایانو هغه خدا خبره وکړه چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی یوه او وی داسې کار دی چې موږ پنور سره شو او په ده به د ورځې سوری کېده دې پنور چېته خدای نه دی پرېښې سوری به پرې کېده او درېیمو عیسی عادت یې وی عادت یې دا دی چې چته دروغ نه دی ویلی په دې ټوله لار کې او نه ستا په مال کې په خرڅولو اخېستو کې ټګي کړې ده او یو ځای کې یو سړي سره سودا کوله نو هغه ورته قسم وخوړه چې زما د پلات او په عزا قسمي په د خدایانو په بوتانو باندې نو نبي علیه السلام ورته وایي چې زه خو ګورې په بوتانو قسمونه نه خورم او نه بوتانو له عزت ورکوم که ته ورکې وایه خو نه د په بوت ستا قسم منم او نه د بوت پروا زه ساتم او نه په بوتانو قسمونه خورم هغه ټول چې په سفر کې د نبی علیه السلام کوم ښه صفتونه دې میسره لیدلي هغه ټول راوړل او بی بی خدیجې ته بیان کړل او اتفاق ته ګوره بی بی خدیجه دغه وخت کې بره په خپله بالخانه کې وه او نبی علیه السلام را روانو وی وګوره دقه هلک دی دې سور نور ته وګوره په د سوري ته وګوره د پاسه پې فرشتو یو ورځ هر څه چې دي خو سوری پې د پاسه کړی دی نو ګټه ډېره زیاته وکړه مال نو نبی علیه السلام له پکې ښه مضبوطه حصه ورکړه نو دې خدیجې یو خوب لیدلی و خوب یې ولیده چې د اسمان نه یو سپومۍ ده او ډېره ښایسته ښکلې رڼا یې کړې ده هغه سپومۍ اوچتېږي چې ښه اسمان ته نوره هم اوچته شوه او رڼا یې زیاته شوه نو ورو ورو را روانه و زما په کور کې زما په دا غېږ کې دا سپومۍ را پرېوته دا خوب یې ولید چې دا خوب یې ولیده نو د دې د تره زوی ورقه ابن نوفل د پخوانو کتابونو عالمو دا لاړ هغه د خوب اوس هم عالمانو ته خلک وایي نو ورقه ابن نوفل ته هغه خوب بیان کړ وی دغسې ما خوب ولیده وی ښه رښتیا وی دا خوب دې لیدلی دی وی او وی ښه ته به د نبي آخر الزمان نکاح کې داخلېږي تا د خوب دا تعبیر شو دا خوب دیم لیدلی و او دا خوب بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها هم لیدلی و حضرت صفیه په خیبر کې د یو یهودي لور وه او په بل یهودي باندې واده وه یو غټ مالدار یهودي سردارو په هغه واده وه او تازه واده شوه نو چې واده شوه نو دې هم خوب ولیده وی یو سپومۍ د مدینې د طرف نه اوچته شوه او د اسمان د منځ ته لاړه او هغه سپومۍ راتله زما په دا غېږ کې را پرېوته نو د دې صفیې خاوند هم د پخوانو کتابونه خو یهودي و او د پخوانو کتابونو علم ورسره و نو خاوند ته یې الوې وی سړیه دقسې خوب مې ولیده چې یو سپومۍ و د یثرب د مدینې نوم یثرب و د مدینې نه اوچته شو د اسمان سر ته لاړه او بیا زما دې غېږ کې را پرېوته نو خاوند خو یې پوه شو نو هغه مضبوط لاس اوچت کړ دا صفیه په یو مضبوطه سپېړه وواله وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه نو د بی بی صفیه په دې مخ باندې یو داغ پاتې شو اتفاقا 4-5 ورځې پس نبي علیه السلام په خیبر حمله وکړه خیبر فتح شو هغه صفیه د پیغمبر علیه السلام نکاح راله نو په دې مخ یو داغ و نو تپوس ته چا وکړي دا په مخ دې داغ ولې دی وی دا خاوند په سپېړه والی وم ځکه ما دا خوب لیدلی
او داسې خوب بی بی عایشې صدیقې هم لیدلی دی هغې خو 3 سپومې لیدلي دي وی خوب مې ولید چې یو سپومې راله او زما په غېږ کې را پرېوته وی بیا مې ولید چې بله راله را پرېوته بیا مې بله ولیده چې 3 راله زما په دې غېږ کې را پرېوته نو پلار ته دا خوب بیان که حضرت ابوبکر صدیق ته بابا دغسې مې 3 سپومې ولیدې پرله پسې چې زما غېږ کې را پرېوتې هغه ورته اډو غږ ونه کړ نو چې نبي علیه السلام وفات شو او د بیبي عایشې په غېږ کې تې ساتلې وه که نه او د عایشې صدیقې په کوټه کې دفن شو نو ابوبکر ورته وی هذا احد اقمارکې وی دا د هغه یوه سپومې وه او 2 به نورې ووینئ نو دویم ابوبکر شو دریم حضرت عمر شو 3 واړه کوټه کې دفن شو بهر کیف خدیجې چې دا خوب ولیده نو شوق نور پیدا شو چې یاره واقعي دا خو ډېر ښه خوب دی خو که خدای زما نبي آخر الزمان خاون که خو دا خو به ډېر ښي نو د پیغمبر علیه السلام متعلق خو صفتونه مو چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی او هغه نښې نښانې هم خلکو بیان کړې وې نو خدیجې ذهن کې دا خبره راله چې ممکن ده چې همدا لکه واقعي آخر زمانې پیغمبر جوړ شي نو نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د نکاح دپاره دغه وخت کې د حضرت خدیجې عمر 40 کاله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله د نکاح پیغام یې راولېږه نو نبی علیه السلام چې دی کې خو زه څه نشم ویلی کاکا ته به وویم نو حضرت ابوطالب ته یې وویل دا حضرت ورته موږ صرف د پیغمبر علیه السلام د تربیت په بنیاد وایو چې د حضور پاک تربیت کړی دی نور دی کافر مړ دی ابوطالب جهنم کې پروت دی قسمت خبره ده بهر کیف ابو طالب ته وی چې دغسې خدیجه ما سره سوال جواب را لېږلی دی غلام را لېږلی دی د نکاح اراده ده ډېره ښه ده لاړه د نکاح د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره وشوه د نکاح خطبه ابو طالب په خپله ویلې ده نکاح یې تړلې ده او مهر یې 1500 درهم وله په هغه وخت کې مقرر کړ 1500 درهم دا لومبی واده د نبی علیه السلام عمر 25 کاله او ښځه 40 کالو ده خو ډېره هوښیاره بیبي وه الله عجیبه نظام کوي نو دې طرف ته د نبی علیه السلام نه مور شته نه بل څوک داسې مشره زنانه شته کور کې دننه خو بنده له ډاډ ښځه ورکوي تسلي وله ښځه ورکوي نو که عمر د بنده د ښځې کمي نو هغه خو تسلي نشي ورکولی هغه خاون له ډاډ نشي ورکولی او په نبي علیه السلام خو وروستو مضبوطې مرحلې را روانې وې نو داسې ښځه یې ولې نکاح له راوستله چې مالدارم ده هوښیارم ده مشرم ده نو چې کله به هم نبي علیه السلام نه څه تکلیف یا مسله پیښه شوه نو دې به داسې ډاډ ورکه او ښځه یې وه بیبي یې وه لکه یو مشره زنانه چې یو خپل کشر له ډاډ دغه ورکوي تسلي ورکوي داسې تسلي به یې ورکوله او د هغې مینه محبت الله اکبر د ښځې د خاوند په منځ کې مینه دا ضروري شی دی بهتره خبره ده د کم خاوند چې د ښځې سره محبت او مینه ني یا د کمې ښځې د خپل خاوند سره محبت او مینه ني دا ژوند نیمګړی وي نیمګړی خدای دې دا نیمګړی ژوند نه مسلمان ساتي دا نیمګړی ژوند دی بعضې خاوند په ښځو ظلمونه کوي او بعضې ښځه د خاوندانو سره ظلمونه او زیاتي کوي د هر چا خپل حق دی د ښځې خپل حق دی او د خاوند خپل حق دی که ښځې د خپل خاوند د حق خیال وساته او خاوند د خپلې ښځې د حق خیال وساته او بیا بچي د دواړو د خپلو بچو لحاظ وساته هېڅ به هم نه خلاصه دا درونو که موږ د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېر کړه قسم دی که هېڅ مشکلات هم هېڅ مشکلات مني خو بعضې وخت کې ښځه د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي نو د خاوند د حق خیال نه ساتي او بعضې وخت خاوند د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي د ښځې حق نه ساتي نو د نبي علیه السلام او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها محبت او زندگی مثالي وه د پیغمبر علیه السلام خپل کور او خپل اوس چې دا کم ځای کې په مکه مکرمه کې اوس هم شته د صفا مروانه چې سړی بار وځي یو لوی میدان دی او ټټی دي دا خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي په هغې چې سړی بار وځي سورنګونه دي هغې سورنګونو سره خوا کې یو سړک دی روډ شیب عامر سره خوا کې هلته کې یو مکتبه ده د پاسې پې مکتبه لیکلې ده
او خوا کې وسره زمزم ټوټه هم دي خلک ته طبقې ډکوي زمزم اوبه آلته ایستې دي نو دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش مبارک کور لیکن او د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور دا د مروه غونډۍ سره و کله چې د باب المروه نه بهر وځي نو دغه ځای کې د نیانو دوکانونه دي اوس خو روان کړل پخوا وو اوس یې لږ شاته جوړ کړي دي د نیانو دوکانونه و نو دغه نیانو دوکانونو سره خوا کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور نو حضرت خدیجې رضی الله عنها خپل ټول مال ډېره مالداره ښځه وه دا هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کو او خپل کور هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کو نو نبی علیه السلام د خپل کور نه بیا را منتقل شوی دی او د خدیجې رضی الله عنها سره اوسېدلی دی دومره بهترین ژوند د دواړو تېرېده چې نبی علیه السلام مبارک چې د خدیجه وفات شو که نه نو ګډه به یې لاله کړه یا چیلی یا ګډورې یا چیلوکې نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها چې کومې ښځې دوستانې وې نو هغې له به یې غوښه لېږله د هغې د مرګ نه پس د هغې د مرګ نه پس بیا د هغې دوستانو ښځو له غوښه لېږله نو بیبي عایشه وي ما له او پې غوسه راله بل له خو په بن غوسه ورځي که نه وی ما به ورته وي چې د الله رسوله په دنیا او ډېر زیات صفت به د ما مخکې کو نو ما چې د الله رسوله په دنیا کې بله ښځه نه وه دغه یوه بوډۍ وه چې دا سره وښکي نیولي و بنده چې بوډۍ شي نو وښکي خامخا حالانکې عایشه وي ما لیدلې هم نه وه خدیجه وی چې دا کوم وخت وفات کېده هغه وخت کې زه پیدا هم لا نه ومه خو نبي علیه السلام مې ډېر صفت کو نو ما له پې قار راغی نو حضور پاک به وخندل چې انها کانت وکانت عایشه هم دقه یوه ښځه وه په دنیا کې او هم دقه یوه ښځه وه او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی ور چې اوس د پیغمبر خدمت کوي نو دا خو د الله د خوشحالېدو ذریعه ده جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام وایي نبی علیه السلام ته چې خاص الله دې له راولېږلمه چې په خدیجې زما سلام ووایه دا ډېر لوی منقبت دی او الله وایي چې زیرې وله ورکه خدیجې له زیرې ورکه چې جنت کې الله دې له یو محل جوړ کړی دی داسې محل دی چې د یوې ملغلرې نه جوړ دی نه پکې ټانکه شته او نه پکې پیوند شته یوې ملغلرې نه مې وله محل تیار جوړ کړی دی او نه پکې شور و شغرب شته او نه پکې سړی شته دی او نبی علیه السلام به فرمایل وی خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر هم ټول بچي دې نه پیدا و بیبي فاطمه د دې لور ده بیبي رقیه ام کلثوم زینب دا څلورې لوڼه وې او درې زامنو طاهر طیب او سو قاسم او څوک دا طیب او طاهر د یو کس نوم دوه زامن یو بچی ابراهیم دا د ماریې قبطیې نه د پیغمبر بله بیبي و هغې نه پیدا و باقي ټول بچي د هغې نه پیدا او غار حرا کې چې به کله نبي علیه السلام عبادت کو نو دی به ورپسې ستوان وړل غار حرا ته موږ نشو ختې دومره ګران شی دی موږ نشو ختې اوچت غار دی او ختل سخت دي دی به ورپسې اوبه خېجولې دی به ستوان خېجول او خوراک به ورپسې وړو نو 25 کاله عمر د نبی علیه السلام چې دا لومبۍ واده د بیبي خدیجې سره شوی دی او اولاد یې ټول پیدا دی او ختم دی باقي د سیرت بیان دی انشاءالله آینده جمعه کې به بیان کوم رب العالمین دې مونږه د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم روان کړي ما درته ګوره د ټولو نه مخکې خبره کړې ده تېره جمعه مې ویلې ده چې د نبي علیه السلام د دې سیرت بیانولو زما مقصد څه دی مقصد دا دی چې یو خو د خپل پیغمبر د تاریخ نه خبر شي موږ د اګا او بنګا نه خبر یو خپل پیغمبر تاریخ موږ ته نه دی معلوم خپل پیغمبر تاریخ نه خبر شي او دویم دا دی چې د حضور پاک د عظمت نه خبر شي چې د موږ د پیغمبر د څومره لوی شان شخصیت و نو چې څومره عظمت د انسان زیات د چا پړه کې راشي دا فطري نفسیاتي اثردار چې مینه ورسره زیاتېږي محبت به پیدا شي او د محبت نښه څه ده ان المحب لمن يحب يطيع چې چا سره مینه یو سره هغه بیا تابعداري کوي غټ مقصد دا دی چې موږ د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار جوړ شو الله دې هغسې وکړي کوم نوم خدای انس او حذیفه دواړه خشته نومونه دي او دواړه صحابه نومونه دي د مور بیماره ده الله دې وله شفا ورکړي د دم یو مریض دی په کور کې الله دې وله شفا ورکړي دا مرګري د کاروبار نشته الله دې وله د حلالو کاروبار ورکړي
د حرامو په کاروبار مې وی پلار مجبوري نه د حرامو کاروبار باندې کړي څوک هم مجبوري مې کوه دم کور کې پریشانی د الله دی پریشانی په خیر بدله کی دا د نیمې څاروي ساتل دا زموږ د شریعت کې دا صحیح طریقه نه ده اور باندې کم شیز پروت وي په هغې خپلو مړو پسې لاس اوچتوي دا ښه کار دی ثواب لاس اوچتول دا نه چې لاس اوچت کړي لاس دی چې دعا وکړي چې د دې ثواب پلان کې ته وبخه لاس اوچتولو دا معنا چې دعا وکړي چې د دې ستا ثواب زما مور ته زما پلار ته زمونږ پښتانه خلک زنانه دې په لاس اوچت سره تعبیر کوي که لاس اوچت هم نه کړي هسې مو وایي که پړه کې مو وایي چې دا ثواب د پلان کې شو الله ثواب رسوي دعا وکړئ رب العالمین عبد المسلم